نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون صدق الله العظيم سورة الشعراء نور لسم پارا یوکم او یایم نمبر آیت کی فمخرکو کی دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلیل واقعات موسیٰ علیہ السلام بیان شو فدیرکو کی دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلیل واقعات دا حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر کی ابراہیم علیہ السلام واقعہ بسورة الاعراف او بسورة ہود کی او بسورة مریم کی تفصیلا ذکر شویدہ اس دلتا دا ابراہیم علیہ السلام واقعہ اجمالا ذکر کی کم لګول چې بیا مشکل نشي اصل ورزش وایي څه ورزش خپل نمبر باندې وچا ابراهيم عليه السلام تا الله رب العالمین نبوت ورکړو زمونږ د پیغمبر علیه السلام نکو اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام واقعہ نبی علیہ السلام خود لا اورت فرمایل چتدا واقعہ مشرکانو کافرانو دمکیتا وورو ابراہیم علیہ السلام خپل قوم او خپل پلار تا اللہ دا یوالی دعوت ورک ویتے وی تاسو دس عبادت کوئی بیوی چه منگ دا دی اقبل بطانو عبادت پا ار وقت کی کو ابراہیم علیہ السلام و توی چه دا چا عبادت تاسو کوئی استاسو دا خبر دی اوری که تاسو تکم فریاد کو که استاسو دا خبر منی که عبادت یا اکی نسفید در کئی کہ عبادت یا انکی نستاسو دا خدایان تاسو لسا تکلیف و نقصان در کئی ابراہیم علیہ السلام تقبل پلار او قوم ہوئی یرد پیدی خبر خوندا ومنگ پدیبان اقبل پلاران مندر چغیبم دا بطان و عبادت کو بطان تبے سجدی لگو لمنگ متلگو نور دا خبر نشتا چی دیکھ پیدشتا و کپیدہ نشتا ذکر پیدا خوکی نو ابراہیم علیہ السلام پلار او قوم چه دا چا عبادت دو ناخوزان لبوتان ایک سفید وی دا پیدے میں دی پا که سشتانا خو صرف دمر دا چه پخوان دا یو ترتیب را روان دی چه زمانگا پلار نکم دا عبادت دا دیکڑو منگیم تو بس نور سو سرنو ابراہیم علیہ السلام و فرمائل زتاسو خبر کم کہ تاسو دا کم شز دا عبادت کوئی تاسو او ستاسو پخوانی پلاران لکا ستاسو پخیال کی چه غیم دا کر دا طول زما دشمنان دی کی دا سرزی یوم نمن ستاسو بطان دی تاسو تسجدی لگوئی تازه در سر نمن ذکر دا زما دشمنان دی زما رب صرف یو دی چه آغا رب العالمین او بیاد اللہ دا یوالی صفتون بیان کرل دا اللہ پاک یو صفت بیان کو زما رب رب العالمین دی اغا رب دی چیزیں پیدا کرے ما تی دا دن لار خود لیرا مالا طعام را کئی مالا اوبو او سکاک را کئی کل چیز بیمار شم مالا شفا را کئی او زما دا مرگ مالک دی ما با مڑکئی او زما دا جن مالک دی اسم جن دی کڑی او بیا با میں چه وفات کی بیا با میں جن دی گئی پا قیامت کی او زما رب اغزاد دی چه دن امید ساتم چه ما توبہ خنو کی
او بیا الله پاک نے دعاګان وغوښتي چې الله پاک ما ته علم سره د عمل لاکا او ما د نیکانو د پیغمبرانو په صفونو کې پاسه او بیا الله نے سوال وکړ چې الله پرستانو خلقو کې زما صفت جاری کړي چې خلق می په خو یادې او بیا او فرمایل چې ما د جنت د وارثانو نه وګرځوا چې جنت راته ملو شي او زما پلار ته بخنه وکا دې کې دا دعا ابراهیم علیہ السلام د خپل پلار د پاره وکړه هغه وخت چې کوم وخت الله پاک لا منع کړي نو چې مشرک د پاره بدعا نه او یا دا دعا ابراهیم علیہ السلام خپل پلار ته د مغفرت او پس د هدایت د قبل ولن وکړه چې الله زما پلار ته اول هدایت ورکا او بیا یې معاف کا دا دعا او بل دعا یو کچی الله د قیامت باغ سخت او ورځ باندې چې خلق به د خپل قبرونو نه پاسي ما د اخر ورځ د شرمندګۍ او د رسوایۍ نه وساته دا سه سخت او ورځ چې په دغه ورځ بچاته جد چامال او اولاد پیدا نشي رسو انسان سره دنیا کې څومره مال وي او د چې څومره اولاد وي د تبعل دغه پکار باندې ناراض بل ایمان بده پکار دا ایمان وی پیداشتا او ایمان نوی استم پکار باندې ناراض بیا د قیامت په ورځ باندې په جنت دې متقینو او نیکانو خلق تخکار کړی شي او دې تبرانه دې کړی شي چې تاسو زیداد او جهنم به دې تخکار کړی شي چې کوم کسان مجرمان او سرکشان او کافران دي دې ته به جهنم کار کړی شي چې تاسو ټکانا دا جهنم ده بیا بدا مشرکان الله پاک رسوا کی چې تاسو په دنیا کې ځان له خدایان جوړ کړو تاسو خدایان اوس چرته دي چا قبر ته سجدي لګولې ځان له قبر نه خدای جوړ کړو چا پیر سیب ته سجدي لګولې ځان له د پیر نه خدای جوړ کړو چا ځان له د خوې نه خدای جوړ کړو او چا ځان له بت نه خدای جوړ کړو او چا ځان له زیارتونه خدایان جوړ کړو او چا ځان له جناتو نه خدایان جوړ کړو چا د انور او د سپوږمۍ او د ستورو نه او چا ځان له د خټې او د کاڼي او د مصالې بوتان جوړ کړو او هغه ځان له خدایان جوړ کړو الله به فرمایي تاسو خدایان کوم دي او تاسو سم مدد کولی تاسو په دنیا کې وته ځان ستړي کړو نن خو مسلمانان دنیا کې تکلیف برداشت کوو ایمان مستد اخرت الحمدللہ چې الله زمونږ شتا آب زمونږ مدد کوي او موږ به د عذاب نه خلاصي زمونږ ایمان او دا مشرکان دي په دنیا کې دي په مزو چرچو کې دي هر قسم سہولت و حاصل دي او د دې التمزي نشته التبرد اسوک مدد نکو اللہ با عذاب پر کئی نو دا سے خبیا سوچتا نا چی دا عذاب دا اللہ نے اخلاص اللہ با تفرمائی سوک پوچھتا تاسو چوی زمونگو خدایان و زمونگا خدایان اگا خدایان مصفقات رازی اگا خدایان دا خپل زان سا مدد کولیش تاسو سکے چی دا خپل زان مدد کولیش چی زان بچ کی تاسو نشي بچ کولې ځان نشي بچ کولې دغه تاسو د خدایانو حالو بیا به دا کافران او د دوی دا خدایان دا بوتان دا ټول په جهنم کې پړ مخ وګرځول شي د بارا دي چې دی ډیر خپش کافر په باسم ورکته شي او چې دا بوتم ورکته شي دی بل ډیر خپش او د دې سره سره یوازې دانا د شیطانانو ډلې ور سره بیا ور سره جهنم تلال شي دا جهنم کې با دا کافرانو د دوی دا خدایان خپل منځ کې اختلاف او جګړې شروع او دا عبادت کوونکي کافران به وي قسم په الله چې موږ په گمراهۍ کې موږ ډېره غټه غلطي کړې څه غلطي مو کړې ده چې تاسو موږ په دنیا کې د الله سره برابر کړې دی خپل بوتان او خدایانو ته وایي چې په دنیا کې موږ تاسو د رب العالمین سره برابر کړی وې په دې ځای کې موږ غلط شو
نن خود الله سره کافرانو خپل سره برابر کړی دي الله ته سجده نه لګي او ځان له نور سيزونه جوړ کړی دا غي ته سجده لګي دی اوس دلته په دې خپل غلطي نه کله به پیشي چې کله قیامت بیا به دی وی چې هو ډېر غلطي کړی دا تاسو خو د برابرې دو قابل نه وای او مونږه برابر کړی و بیا به وای چې دا موږ په خپل غلط شوي نو موږ خو د خپل خدایانو غلط کړو او زمونږ هیڅ څوک په کار باندې نه راځي نه مو څوک سفارش کوي نه زمونږ سره څوک ملګری شته کاش چې زمونږه دنیا ته واپس کېدل وي نو موږ به ایمان راوړی وي او موږ به مؤمنان وي دا به کوم ځای کې دا به قیامت کې وو نو موږ الحمدلله او تاسو اوس مؤمنان یو په دې الله پاک شکر ادا کوو کافر چې کله جهنم عذاب کې گیر شي بیا وایي کاش چې دنیا ته تکوي چې موږ ایمان راوړو التب افسوس کوي او دا د قرآن د الله خبرې دي دا رښتیا چې دا کافران به دغه شان وایي نو دنیا ته به هیڅ قسم واپس بیا نه وي نو موږ تاسو ته پکار دي چې په دې خپل ایمان د الله پاک نه ډېر خوشاله شو او په دې الله پاک ډېر زیات شکریا ادا کړو او د الله پاک نه استقامت وغواړو نو فرمایي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ او تولل پیغمبر علیہ السلام د مکی بنی مشرکانو باندې قصه د ابراهیم علیہ السلام اذ قال لأبيه وقومي ما تعبدون کله چې دوی خپل پلان او قوم ته تاسو عبادت کوي قالوا دوی نعبد اصناما من عبادت کوو د بتانو فنظل لها عاكفين پس من همیشه شپه ورځ د عبادت کوونکي قال هل يسمعونكم اذ تدعون ابراهيم عليه السلام تو فرمایي اوري تاسو دا خدایان کله چې تاسو دوی ته आवाजونه کوي چې چغي وته وهي نو سبکار مرضی سے پیدا در اوري او ينفعونكم یا دي تاسو ته پیدا در کوي که تاسو عبادت کوي او يذون یا ضرر در کوي که عبادت یې نه کوي قالوا وی بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون بلکې موږ د خپل پلاران هم دارنګ یغي موږ کول څنګه چې موږ کو یره د پیدې مې خبر نشته خو پلان نکوم دا چل کړو قال الله پاک ابراهيم عليه السلام تو فرمایي افرئتم ما كنتم تعبدون ایا خبرداري در کم تاسو هغه سجتا د عبادت کې انتم تاسو وا با حکم لقدمون استاد پخوانو خدایان لا پخوانو پلاران فانهم عدو الا رب العالمين پس یقینا دوی دا زما دشمنان دي چې عبادت کوم تاسو د دې بوتانو دا زما دشمنان دي الا رب العالمين مگر رب العالمين میں دشمن ندی زکے عبادت کو اس رب العالمین کم ذات دی الذي خلقني فهو يهدين الله پاک ذات چې پیدا کړ مغه ما ته رهنمایي کوي د دین والذي هو يطعمني ويسقين او الله پاک ذات چې ما ته طعام راکړي ما تسکا راکړي و اذا مرضت فهو يشفين او کله چې بیمار چم نو مال شفا راکړي والذي يميتني ثم يحيين او ذات چې ما وفات کوي په دنیا کې او بیا مې ژوندې کوي په آخرت کې والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين او غزاد دي چې یقین ساتم چې ما توبه کنو کې زما د خطاګانو په ورځ د قیامت باندې رب هب لي حكم والحقني بالصالحين اے رب ته ما توبه ما تراګه علم سره د عملنا او ما په وسکا د پیغمبرانو سره واجعل لي لسان صدق في الاخرين او تو ګرځو زما د پاره خیستا سنا او خیستا صفتنا پرستنو قلبو کی وجعلنی من ورثت جنت النعیم او تما اگرزو دوارتانو دا جنت دا نعمتنو وقفل لی ابی انو کان من الضالین او تباقنو کزما پلار دا یقینا جما دا پلار دا گمراہانو ندی ولا تخزینی یوم یبعثون او تمام رسوا کا فورز دا قیامت باندی یوم یبعثون اغورت چپک مرد بخلق دا قبرون نپاسی قیامت یوم غرض لا ينفع مال ولا بنون چې پکار بن راضي پیدا منور کی چاتر د مال او نظامن کچر ایمان یې نوي او ایمان یې وی او مال لګولې د نیکه پځې کې اولاد یې نیکان بیا بہت پیدا ورکی د نیک عمل وسره د ایمان الا من اتى الله بقلب سلیم مگر چا چراته کو
الله پاک تا بقلب سلیم پزر سالم د شرک او د کفر نه وازلفت الجنة للمتقین او نزدې بکلی شي جنت متقیانو ته وبرزت الجحیم للغاوین او کار بکلی شي جهنم گمراهانو ته وقیل لهم اينما كنتم تعبدون او دې تبویر چې کوم دي تاسو خدایان چې تاسو په دنیا کې عبادت کو من دون الله سوا د الله هل ينصرونكم او ينتصرون آیا دې تاسو مدد کی چې د عذاب نه مخلاص کی یا د خپل ځان بدل اخیستی شي چې ځان د عذاب نه بچ کی فكبكبوا فيها هم والغاوون پس دی الٹا ورزول شي دا کافران په جهنم کې هم دی بخپلا والغاوون او د دې خدایان وجنود ابلیس اجمعون او لهکری د ابلیس ټول ډلې په یو ځای باندې هغه هم ورزول شي قالوا وی بدا عبادت کوونکي کافران هم فيها يختصمون او دی په دې جهنم کې د یو بل سره جګړه کوي کافران به خپل خدایان سره جګړه کوي په قیامت جهنم تالله قسم پالله ان كنا لفي ضلال مبين یقینا منقوخا مقا پکار گمراهه کې اذ نسويكم برب العالمين زکه چتا سمن برابر کړوي په دنیا کې د رب العالمین سره بل خو بوتان ته چې موږ ډېر غلط شيو تاسو موږ د الله سره برابر کړو وما ضلنا الا المجرمون او موږ نو گمراه کړي مگر دی خدایا فما لنا من شافعين پشنست زمون د پاره سوک شفاعت کوونکی ولا صديق حميم او خالص دوست فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين بس که چروي دنیا ته واپس کېدل موږ به د مؤمنانو نه موږ ایمان بیا راوړو ان في ذلك الايه يقينا پدی واقعا کې خامخانه قاد الله پاک د وحدانیت وما كان اكثر مؤمنين او نو اکثر د خلق مؤمنان وان ربك له العزيز الرحيم او یقینا صارف چې د خامخا غالب او رحم کوونکی ذات دی واخدا